أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود سورہ یہود 14 نمبر آیت 104 نمبر آیت پدې 104 نمبر آیات کی د قیامت ذکر دی چې قیامت په باره کې کافران منکرو او ځینې خلک په شک کې وو او دوی ویل چې قیامت خاص متعین ټیم موږ ته وښایي چې کله راځي نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې وما نؤخره الا لاجل معدود موږ نه وروسته کوو د قیامت لره الا لاجل معدود مګر هغه نیټې معلومې ده یو معلومه نیټه باندې به راځي د الله تعالی په علم کې دی هغه ورځ باندې به خامخا راشي لیکن دا مجرمان په الحال غواړي نو په الحال خو نه راځي خو چې کله راشي نو بیا یوم به هغه ورځ باندې یأتي چې راشي د قیامت لا تکلم خبرې به نشي کولی نفس هیڅ یو کس چې کله قیامت شروع شي او نازل شي نو دوی د هیبت د وجه نه او د یری د وجه نه به خلک بې خبرې هم نشي کولی او په الحال په ملنډ او د انکار سره وایي چې نشته او کوي نو وسته راشي الا باذنه مگر سره اجازه د الله تعالی نه چې کله الله تعالی اجازه وکړي د کسان دراشي او د خپل سوالونو جوابونه دی پیش کی کړي د اعمال ټول د اعمال حساب شروع شي غټینګ وجره وخت کیږي تاسو به کیږي فمنهم بعض ردوین به شقی بدبخت و سعید او نیکبخت به یعنی سوال او د جواب نورسته د حساب کتاب نورسته به د بدبختانو ځان لړې جوړ شي او د نیکبختانو به ځان لټري جوړ شي بدبختان چې کوم نیم دا په دوه قسم دي بدبخت هغه چاته ویل کېږي چې بجرم کې کړي د الله تعالی په احکامو کې مجرمي د دې دوه قسمونه یو دا د اعلی بدبخت اعلی اوچت بدبخت هغه سړی دی چې کوم سوچه کافر دی نو دې ماپ کې دولار نشته او دویم دی ادنا بدبخت چې دا صرف مجرم ګناهګار دی لیکن کافر نه دی دغه شان د نیکبختۍ کې هم دوه حیثیت دي اعلی نیکبخت هغه چاته ویل کېږي چې کم مکمل جنتی د ګناهونو نه محفوظ دي او ادنا نیکبخت هغه چاته ویل کېږي چې هغه د نیکو اعمالو سره سره دي ګناهونه هم شوي نو بره طریقه باندې به د خلکو صفونه څلور قسمه صفونه جوړ شي څلور ډلې به جوړ شي فاما الذين نحرها كسان شقو چې بدبخت دي ففي النار نبور کې وي دا اوچت بدبخت چې کوم دی هغه دغه ذکر دی لهم فيها ربي د فاره پدې کې زفير تیز چغي وشهيق او د سینې خرشاره وي زفير او شهيق باره کې د مفسرینو کافي بحث شته د ځینې علماء راي دا چې شهيق هم تیز چغو ته ویل کېږي او شهيق هم چغو ته ویل کېږي نو د دوانو الفاظ معنی یو شي او پښتو کې راځي دي چې خلک چوي چغي سوري نو چغي یو شي چغي سوري د دوانو یو شي دغه فرق نه الفاظ بدل شي معنی یو ده د ځینې علماء راي دا چې نه زفیر تیز هیبتي आवाज ته ویل کېږي چغي ته ویل کېږي او شهيق د سینې خرشاري ته ویل کېږي جهنميان چې کله جهنم ته واچول شي په اواله کې به ډډه زور زیات سمې چغي به وي ډېر زیات هاي چغي به وي بیا به د لمبو کې بل چغو باندې ستړي شي نوري به نشي واله صرف برستنه کې بخرشيږي نور आवाज به نه راخیږي نو مده کې دغه دوه حالات ته اشاره خالدین فیها همیشه به د جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر سوچ قائم اسمانونه او زمکه اسمانونه او زمکه قائمېدل نه کېده کنایه په عربی کې د همیشواري چې کم کار دایمین او عرب وایي چې څو پر زمکه او اسمان قائمې دي سی بي مطلب دا د کار دایمي او مستقل همیشه دي نو معنی د څه شو چې خالدین فیها همیشه به د جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر سوچ قائم اسمانونه او زمکه یعنی همیشه به کې پراته نو کنایه د همیشواري نشو دویم جواب دویم احتمال په کې دام دی چې ممکنه د قیامت کې بدل اسمان او زمکه هم موجودي چې نه د زمکه هم نه ده او د اسمان هم نه بدل نوري هغه تینا مرادي او هغه خو زوال نه لري بیا درڅو ورجه هغه د قیامت زمکه او اسمان موجودي تر هغه په وری بده جهنم کې هغه مستقیل نو د مستقیل په جهنم کې
دا معنی به ځکه کې چې یا معنی د همیشوالي سره شو او یا د قیامت اسمان از مکه مراد وجه دا چې د موجوده اسمان چې دا به صورت الانفطار کې براشي چې دا اسمان به راوغورځي کې مات پشي وای د سما او کوشدا د ازمکه اسمان به رامات شي راو بغورځي قیامت پر اسمان دا بیا نه او دا شان ده کې د ازمکه په بدل شي دی به زی بل ازمکه راشي یوم تبدل الارض غیر الارض د ازمکه به زی من بل ازمکه راشي به وړول شي بر تانبي نو دغه روایتونه دغه آیاتونه معلومیږي چې دا ازمکه او دا اسمان په قیامت کې نشته دا بنل الا ما شاء ربک مگر هغه چې وی غواړي ربسته جهنميان به همیشه په جهنم کې مگر هغه چې ستاره به غواړي هغه جدا خبره ده ځکه ستاره خود مختار ذات دی نو که وګور بل څه اراده وکړي راو باسي نو هم راځي شي بده باندې قادر دی لیکن دا خبره معلومه ده چې راو باسي نو راو باسي چرته نو ورایستلو باندې قادر دی لیکن راو باسي نه ان ربک بشکر استفعال کون کې د لما د هغه څه یورید چې اراده وشي دا د مخکنه جملې د لپاره تاکید شو جهنميان په جهنم کې مستقیلی او ګستاره بدله اراده وکړه نو علاوه خبره ده وای دا ځکه چې ستاره چې کم سم غواړي کم سم اراده چې وکړي دغه کون کې دی کولای شي نو دام کولای شي جهنميان مستقل جهنم ته واچي واما الذين سعدوا او هر هغه کسان چې نیک بخت دي ففي الجنه دا بجنت کی خالدین فیها همیشه به جنت کی ما دامت السماوات والارض تر سوچ قائم اسمانونه او زمکه اقا مخینه خبره شو یا کنایه شو دا اشاره شو همیشوالی دا او یا د قیامت اسماء زمکه ته مراد شو الا ما شاء ربک مگر هغه چې وی غواړي ربستا عطاء اندا ورکړه دا غیر مزوز بغیر د کټکېدو نه یا غیر مزوز بی انتها جنتیان جنت ته لګل او همیشه پکې پاتې کول د الله تعالی طرف داسې ورکړه د انتهایی نشته بی انتها ده فلا تکو فی مریه مما یعبد هؤلاء نو ته شک مکهګا د هغه کارونو نه یعبد چې عبادت کوي هؤلاء د مشرکان د فلا تکو مخاطب هر سړی دی هر کس چې قرآن اوري هغه د هغه مخاطب د چې مخاطبه ته چې کم څه د غږ در رستی نو ته به شک کې پرې نه وځي چې کم عبادت داخله کوي د مشرکان کوي دې باره کې شک من نه چې کله هم صحیح نه دی غلط دی چا ویل چې فلا تکو دا مخاطب نبی علیہ السلام دی خطاب نبی علیہ السلام ته دی لیکن تعلیم د امت د امت تاسو په دې کې شک من نشي هغه شی باره کې شک من نشي چې کم شی عبادت داخله کوي ما يعبدون داخله عبادت نه کوي الا كما يعبد آباؤهم من قبل مگر د سي عبادت کوي لکه څنګه چې عبادت کړي د پلارانو نه دوی د مخکینه یعنی مخکینه یو رواج په خاندان کې روان دي نو په هغه رواج باندې دوی هم عمل وکړي دین اخو دې سره شرعي دلایل نشته په دې شرک باندې چې کنده شرک صحیح شي دی په دې باندې دې سره هیڅ دلایل نشته وإنا لموفوهم یقینا موږ پورا ورکو دوی ته نصیبهم سره دوی د عذاب نه مشرکان ته خپل عذاب پورا حصہ ملاوي شي غیر منقوص بغیر د کمیدو نه عذاب کې به کمیدل بالکل نه ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه یقینا موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فيه نو پاغي کې اختلاف وشو پاغي کې تورات کې اختلاف وشو چا مانو چا نه مانو دا آیت چې کوم دی دا تسری د نبی علیہ السلام لپاره تسری بلې طریقه باندې د قرآن کله نازل شو نبی علیہ السلام خلکو ته ورساو نو ډېر خلک مخالف شو دشمنان شو اعتراضونه کول نه مانو او ډېر مسلمانانو هم مانو نبی علیہ السلام سره یو غم پیدا شو چې اخر د زماره دعوت کمزوري ده د زماره صلاحیت کمزوري ده چې دا خلک ګوري قرآن نه مانی قرآن کا آسماني کتاب خو دې کې خوشاک نشته دا خلک یې وری نه مانی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي دې باره کې غم مکو فکر مکو ځکه چې دینه مخکې الله تعالی آسماني کتاب تورات هم نازل او دغه تورات کې دغه شان اختلاف جوړ شو چې مانو چا نه مانو یعنی د خلکو د اختلاف د مخکې نه روان د رواجی اختلاف چې کله آسماني دین او د شریعت خبر راشي مخالفین پیدا کیږي دا خبره نوی نه ده د مخکې نه روان د موسی علیه السلام زمانه کې هم د شو چونکه موسی علیه السلام استقامت کړي او خبر شوی نو تم استقامت وکړه او دومره غټ غمې مکوه ولولا کلمه سبقت من ربک
او کنه هغه خبره وړاندې شوی له طرفه درمستانه لقضی بینهم نو عملی فیصله وشوی دی په منځ کې عملی فیصله مطلب دا چې دوی هلاک شي په عذاب ختم شي به ولولا کلمه سبقات نه مراد څه شي دی کومه کلمه وړاندې شوی ده الله تعالی مخکې تقدیر کې په ازل کې لیکلي دي چې کله دنیا ته انسانان راشي او دوی ګناهونه او جرمونه کوي نو د ګناهونو او جرمونو تمام عذاب او سزا به په دنیا کې نه ملاويږي بلکې اکثری په آخرت ته پاتې کیږي او دنیا کې ورته کم ملاويږي لږه ملاويږي د عذاب سره نو بده وجه باندې هغه پورا عذاب چې قیامت ته پاتې لري نو بده باندې په الحال عذاب رانه عذاب سره او غدا فیصله الله نه کړی چې را ټوله سزا به آخرت ته پاتې کیږي دا فیصله نه شوی نو په الحال به اعمالي به باندې عذاب نازل شوی وي او دا عملی فیصله ورته په منځ کې شوی وي نو دوی دا په الحال ایثار دي ته دي چې الله مقرر کړی د سیدا چې مجرمانو ته ټول سزا په آخرت کې ملایويږي وانهم یقینا دوی لفی شک منه پشک دې عذاب نه څوک راضي او څوک ناراضي څوک د اعمالونو خرابتیا په وجه باندې عذاب راضي او څوک نه په اعمالونو کې موږ خود مختار یو اس عذاب هم ناراضي دا شک دي پراته دي موریبون دوی حیران دي موریب هغه شک ته ویل کېږي جزره اطمینان او سکون ختم کړي مکمل او د شک چې د سلار شم او د سلار شم نو د شک چې هغه اطمینان د انسان ختم کوي یو طرف باندې هم نه مطمئن کیږي ته موریب ویل کېږي نو دی یقینا بشک دي من هر د عذاب نه موریبون او سرګردان دي یا حیران دي